حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د امیہ زوی د خلف غلامو. دا مشرکان قریشان ډیر سخت دي، ډیر لوی ظالمان. نو دی به پر سره غرمه کې د مکې معظمې غرمه راو به ویسته او په دې سره کړوس د دې سرې چې نور به سرې کړې وي دا شګې په دې به پاسه سمله او یو لوی ګټ به راوړو پورې سینه باندې ورته کړه، پورې سینه به ورته کړه. او ورته به ویلي چې یا به په محمد باندې کافر شي او یا به په دې حالت کې مړ شي. او دا ما لیدلي په دې سیرت کې چې چوکۍ به ورپسې راپرې کړې وي، د دې دواړو حالاتو باوجود به په هغې هم دباو. او چې کله به مازدیګر ته ګټه لرې کړه او د مکې معظمې د مشرکانو واړه به ورپسې کړه. دا مې هم لیدلي دي. او په دې د مکې په دې غرونو باندې کوزاو خېجه او منډې والې مخکې او دوی ورپسې په کاڼو دی. یو ځل دا کار شروع دی چې حضرت بلال په سرو شګو باندې اچولی دی او لوی ګټې ورته پرې سینه اړولی دی او دا خنزیر پخپله ورته ولاړ دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دې ځای باندې تېر شو. ورته وایي امیه د خدای نه ویرېږه، د دې مسکین په باره کې د الله نه ویرېږه. راسته کې هغه ورته ویل دا تا خراب کړی، دا زما سم غلامو، زما خدمتګارو، زما منونکی و، تا خراب کړی ابوبکر، تا خراب کړی. او که دې وس کېږي راشه خلاص یې که که نه. هغه ویل خرڅی را باندې ویلاو وایي او د الله دپاره یې آزاد. مشرکانو اعتراض شروع کو چې دا دومره لوی مال چې ابوبکر د بلال په اخیستلو کې امیه زوی د خلف له ورکړو او دا یې آزاد کړ، دا چېرته دی بلال څه احسان دی ابوبکر سره کړی دی. نو قرآن د هغې جواب وکړ چې لرئ دروغجنو. وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. دا سوا ګډې وډې وایي، هېڅ احسان ورسره بلال نه و کړی. بیا دا حالت بدل شو، مکه معظمه فتح شوه. نو مکه معظمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلال په اس سور کو چې ګرځه د مکې په کوڅو کې او دا وایا چې چا ځان پسې ور پورې کو، څوک د ابو سفیان کور ته ننوته هغه ته به امن. بلال ګرځي کوي. دا یو وخت راغی، یو ټیم راغی په جنگ بدر کې. دا امیه زوی د خلف د خپل زوی سره دا د مسلمانانو په نرغه کې راغلی و. خو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا د حلیف د جاهلیت په زمانه او دا یو بل سره اوزنامه وه چې که په ما د مرګ حالت راځي ته به مې خلاصې او که په ما رات زه به تا خلاص. نو دلته خو امیه زوی د خلف او زوی ګرفتار شو. نو عبدالرحمن ابن عوف ورته ویل چې سپي وباسئ او دی ورڅه شو په خپله باندې. او دلته بلال خو په تاک کې ناست و که نه چې امیه زوی د خلف چېرته ګډوډ نه شي، ړق یې وله سوی و که نه.
بس چې دی داسې روان کړه، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه روان کړه، ما په منډه راغی یو وفد د انصارو د مجاهدینو ناست دی، ورته یې ویلي چې نن امیه بچ شي که نه نو دا زما هلاکت دی، دا زما تباهي ده. دلته انصارو د مدینې بس توري په لاس منډې. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په خپله بیان کوي، و چې کله یې موږ ورسولو نو ما یو غزوی ورته ورټېل و، او دا دی مخکې او دا خنزیر چې و نو دا دونه داسې پړسېدلی و، د امیزو د خلف د تلوم ابه نیغ نیغ واهه نه بشتلی، نو چې هغه زوی وله مړ کړ نو بیا ده پسې بیا را ورسېدل. نو چې ورسېدل نو هغه ورته امیه سمله، بخاري حدیث دی، امیه سملاسته، عبدالرحمن ابن عوف پرې پاسه سملاسته. اوس انصار توري په لاس ولاړ دي، بس بیا یې توري لاندې کړه، لاندې لاندې دی وو مردارې کړه. عبدالرحمن ابن عوف پرې پاسه سملاسته وایي په دې. بیا دا وخت راغی، بلال ولاړ دی چې د هغه پرې خېټه کې دا توري وهلې کېږي، او بیا د دې نه وروستو چې کله رسول الله وفات شو نو بلال د اذان نه انکار وکړ، ویل زه اذان نه کوم، ویل چې زما په اذان به چا مونځ کوه نشته، او هر مسلمان له پکار دی چې اذان وکړي، په ما باندې خو څه یوازې فرض نه دی. او د دې مدینې دا کوڅې ورته اشنا ښکاري، دې کې شک نه چې هغه قدر و قیمت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بلال و دا خو بل چا سره نه و که نه، کومه نرمي چې به هغه پیغمبر خدا هغه سره کول دا خو بل چا سره نه وه که. نو راغی ابوبکر صدیق پسې خلیفه پسې چې ما ته اجازت وکړه زه شام ته ځم، دا د مدینې کوڅې دا مسجد نبوي نشم برداشت کولی چې رسول الله دې پکې نه او زه دې یم، ما ته اجازت وکړه زه شام ته ځم. نو بلال ورته دغه ورته ویل ابوبکر صدیق تا ته اجازت نه میلاوي، لاړ خفه دی جاړي، بل ورته بیا ورته وایي چې خلیفه که تا زه په مکه کې د الله دپاره اخیستې وه نو بیا ما ته اجازت وکړه چې شام ته لاړ شم، او که د ځان دپاره دې اخیستې یم چې تا سره دا ابوبکر صدیق ویل زه لاړ شم، لاړ هلته لږې ورځې تېرې کړې، هلته چېرته ګزاره کېده، واپس مدینې ته چې کله واپس راغی مدینې ته دا صحابه را منډې وی، حسن او حسین را منډې وی، بلال راغی بلال راغی بلال راغی، بس خلکو ویل چې اذان وکړي، ویل زه اذان نه کوم، خلکو حسن او حسین ورته پویه کړه، دا ورته ډېر ګران واړو چې تاسو ورته وایئ چې اذان وکړي. حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما راغله ورته بلال ته ویل چې اذان وکړه، بلال اذان شو. دې مدینې یو ګونج اوچت شو، دا خلکو را منډې وهلې چې بلال دا د بلال واقعات مې ورته مختصر وویلې، سیرت کې به بیا پوره دغه کوي، خلک سیرت نه ګوري، زموږ عام علما چې دي نو هغه بس د مدرسین علما د خپل کتابونه ګوري او نور کتابونه نه ګوري. تاسو د علم وسعت به هغه وخت راځي چې تاسو دې کتابونو سره علاوه نور کتابونه او خاص کر سیرت موږ ته ډېر وي کمې سیرت وګورئ. زما سره یو سیرت دی 12 جلد کې دی او د الله تعالی احسان دی ټول ما کته دی، نو دا ټول واقعات به ستاسو مخې له راشي او دا داسې واقعات دي چې دې کې د سړي هغه زړه نرم شي او الله تعالی طرف ته پوره متوجه شي. اوس به تاسو دې په معنا ډېر اعلی پوهېږئ. وسیجنبها الاتقا، زردا چې ډډه به وکړي د دې نه د دې او بچ به کي ځان او بچ به شي د دې لزوانه الاتقا الذي هغه لوی پرهیزګار لوی یریدونکی د الله
هغه کس یا یؤتی ماله چې ورکوي خپل مال او دولت لرا یتزکا خپل عقیده او خپل زړه صفا کوي. دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه مصداق اول له. وما لأحد عنده من نعمت نشتا د یو تند پارا پنځ د باندې س احسان تجزا چې داغه بدلا غندې ورکول کېږي د طرفا. نه دا لله بالله څنګه چې ورته دغه وایي کله ځان د پاره دیږي سیم ځان سمې ساته او کله الله د پاره دیږي سیم نو پرې مې چې شام تلاشم الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. مگر خالص د الله د رضامندۍ دپاره چې ډېر بله بالا تر رب دی د هغه د رضامندۍ دپاره دا څه مال چې لګولی ابوبکر صدیق او د هغه غوندې څوک هم سازیږي الی یوم القیامه ولسوف یرضا. او زر دا چې دی به راضي شي او زر دا چې دی به خوشحاله شي د الله تعالی د طرف نه. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام دې الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې هدایت ورته وکړي، که بدقسمت الله دې تباه کړي. الله دې زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه دې الله زموږ ټولو په ایمان کړي. جامعه تعلیم الاسلام مدني دې الله آباد کړي. دې کې کم کمی دی او په هر لحاظ سره کمی دی. الله دې د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله دې زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. څونه زموږ مشران کشران زنانه او نارینه وفات شوي دي ټول دې الله وبخي. څونه د مسلمانانو بیماران دي مشران کشران زنانه نارینه الله دې ټول له شفا کامله عاجله ورکړي. الله دې زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه دې الله زموږ ټولو په ایمان کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه